صلی الله علیه وسلم قربانی د صحابه کرام قربانی نبی له صلوات و سلام څومره قربانی ورکړي دي داغي سړی بیان نشي کولای یو ځل راغی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دروازه وهله فاطمه پرده وکا زما سره صحابي د عمران بن عاصم رضی الله عنه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیازبین لورا داوی لور مبارکه سیدۃ نساء اهل الجنه د ټول خطو جنت سردار حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دروازه وهله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فاطمه پرده وکا زما سره صحابي دی دا ورته دند نه وای د الله پاک رسوله پرده په سبا نه وکما زما سره خود پردي سسیز نشته ده س کپړه نشته ده س صادر نشته په سبا نه پرده وکما نبی رسول الله والسلام د خپل وجه مبارک نه صادر راوښو هغه ته دنه گزار کو دا واخلا په دې باندې پرده وکا نبی رسول الله والسلام دنه لاړو صحابي ور سره هم لاړ دنه نبی رسول الله والسلام ته تاسو کوي فاطمه سوال دی وخت څنګه تیریږي دا ورته د الله رسوله ډیر ګران وخت دی هم د ماشوم بیمار یما دریم ماشوم حامل یما او دریم ورځ د چی په خله کې مې د سره ستلی نه دي یو وړي مې نه تیر شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے فاطمه صبر کوا زما د الله رب العالمین په ذات باندې قسم وي چې ستاد ابا جان هم نن دریم ورځ دا چې یو وړي په حلق کې نه دتلی یو وړي په مړی کې نه تیر شوی زمان دریم ورځ دا یو ځل ابو هريره سے فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوته او دې سره ابو بکر مو بهر پلار کې عمر رضی الله تعالی عنہ هم دي ابو بکر سے هم دي دا غسرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوته تک سره ارمانه نبی علیہ السلام چې ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ پلار کو څه کې ولیدل تاسو ته وکړو ما اخرجكما من بيوتكما عن هذه الساعه په دې وخت باندې د خپل کورونو نه سره راوستلې سوچ د خپل کورونو نه راوستلې سو گزر دې تاسو ته چې په دې تک سره ګرمه کې د عربو په دې سخته ګرمۍ کې بهر په شګو کې ناسي نبی علیہ السلام تاسو هغه جواب وکړو یا رسول الله الجو لوګي راوستلې د کورا په کور کې د خوراک څه سکات څه نشته دې لوګي راوستلې د خپل کورونو نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دغه چې زهم د کور نه راوستلې یم تاسو چې کوم څه راوستلې هغه چې زهم د کور نه راوستلې یم راځي زما سره ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروانه صحابه کرام لاړل د انصار کې د انصاری کورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې دا کورته ورسېدل نو داګه خځه چې کله دی ولیدل چې نبی علیہ السلام ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ راغله ډیر زیات خوشاله شو بنتهای خوشاله شو او نبی علیہ السلام ته تاسو کو پلان کې څه شو خاوند دې څه شو دا ورته وای هغه موږ له خوږی وبر راوړي چرته تلې دې وبولته نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کوي پدې کې صحابي راغې انصاری صاحب چې کله راغې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه یرا د پننه نه ورس کې د مان د دې ملمنون بل خیسته ملمر سره کې دې نشي زما په ژوندۍ کې نبی بل خیسته ملمر زما نشي راتله ډېر خوشاله شو او نبی له صلوات و سلام ته د کجرو یو غونچک راوښو کو د خپل باغ نه هغه وتراوړو داسې غونچکو چې باغې کې پخې خورمي اومي پخې کجوري پکې اومي نیم پخته پکې اومي او شنه پکې اومي هغه ورلراوړو کې خو د نبی له سلام ته دوی ته الله رسول الله خوري نبی له صلوات و سلام دا نیم چې ولراوړو دې لپاره چې کستاسو پخې خورمي خوخي پخې کجوري خوخي پخې خوري کشنه مخ خوخي وشنه خوري کني پخته مخ خوخي هغه خوري دا اوس چې مونږه کله میلمانه راشي نو دا زنانه ورته اکثر کجوري دیو یا ورته منپلیک دیو یا ورته چې کوم دینو چانه چور دیو یا ورته یو سي یا ورته بل سي دا دغه زینا غستل شوی دا چې دوی په امر مشغوله شي مشغوله کې ملما او تور روټي لپاره دغه ملمستیا لپاره تیارې شروع کی دوی کینه ول د الله رسول دا خوري او زر اعظم چولکې را واغستا نبی رسول الله والسلام ورته وی لنګ ساروي به نه حلاله لنګ ساروي به نه حلاله دلاړو د وړو کې غونته کې ساروي حلال کو
هغه کې شوروا وکړه، خوراک یې وکړو. او چې کله بیا به واپس کېدل، ابو بکر صاحب ته عمر رضی الله تعالی عنهما دواړو ته فرمایل زما د هغه ذات باندې قسم وي د چا په قبضه کې محمد صلی الله علیه وسلم سره د قیامت په ورځ به ستاسو نه د دې په باره کې تپوس کېږي. د قیامت په ورځ به ستاسو نه د دې په باره کې تپوس کړي الله رب العالمین چې د خپل کور نه وږي راوتلی وي او خپل کور ته ماړه لاړئ، تاسو په دې باندې د الله څومره شکر ادا کړو. درې ورځې خوراک نه دی کړی. په میاشتو میاشتو به د نبی علیه الصلاۃ والسلام کره اور نه بلېدو. دا د صحابو قربانۍ وي.